حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. قرآن پاک کے اللہ رب العالمین د خپل وحدانیت سره د والدینو د حقوق ذکر کړی دی. رب ذوالجلال فرمائی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاه. ستا رب دا فیصله کړی دا چې تاسو به د هیڅ چا بندگی او عبادت نه کوئ الا ایاه، صرف د الله رب العالمین عبادت او بندگی بکوي. نو د الله رب العالمین عبادت پمونږ او تاسو باندې لازم دی او د الله جل شانه د عبادت سره سره الله رب العالمین حکم مونږ او تاسو ترا کړی دی وبالوالدین احسانا، د مور پلار سره تاسو به ښکلی سلوک کوئ. نو د والدینو حقوق په مونږ باندې اسم لازم دي، خو د الله رب العالمین فرمان دی چې تاسو به دوی سره ښکلی سلوک او ښکلی رویه اختیاروئ. نو یو د مور پلار حق دی، بل د الله رب العالمین فرمان برداری ده چې الله وی د مور پلار خیال ساته، خدمت کوه، حق ادا کوه. نو د الله حکم دم اومنه او د مور پلار د خدمت په برکت الله بدر لډیر په دنیا او آخرت کې درکې. نو ډیر فائدې په دې باندې انسان ته رسیږي. د آیت مبارک کې الله رب العالمین د خپل وحدانیت ذکر کړی دی چې تاسو به صرف د یو الله بندگی او عبادت کوئ، بل به د چا عبادت بندگی نه کوئ. او بیا ورپسې پیوست د والدینو د حقوق ذکر شوی دی چې د خپل مور پلار حقونه ادا کړي او دوی سره حسن سلوک وکړي. وبالوالدین احسانا، مور پلار سره ښکلی سلوک وکړي. الله رب العالمین د حقوق الله او د حقوق العباد تذکره کوي چې د الله حقونه عموم ډیر دي، د بندیانو حقونه ډیر دي، خو هغې کې تفصیل ته الله تلی نه دی، صرف اختصارا او اجمالا اشارې یې موږ له راکړي دي چې د الله په حقونو کې اولنی حق هغه د الله د یووالي دی چې بنده ومني چې الله وحده لا شریک دی، بې مثله بې مثاله دی. او بیا د مور پلار سره خلق حسن سلوک وکي. نو دې کې اشاره دې طرف ته ده چې د حقوق العباد په دې کې د ټولو نه اول حق دا د خپل مور پلار جوړیږي، نه چې بنده د خپل والدینو د حقوقو خیال او ساتي. الله رب العالمین د مور پلار په خدمت کولو ډیر اجر او ثواب بنده ته ورکوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فرمائی وی د حضور علیہ السلام نه مې تپوس وکړو چې د الله محبوبه د ټولو نه افضل ترین عبادت کم یو دی. وی حضور علیہ السلام راته ارشاد فرمایو چې په خپل وخت باندې منځ ادا کول دا د ټولو نه بهترین او افضل ترین عبادت دی. وی بیا مې تپوسو که چې د الله محبوبه دین رستو بیا کم ډیر افضل عبادت دی. وی پیغمبر علیہ السلام راتو فرمایل چې د مور پلار سره حسن سلوک دا ډیر افضل عبادت دی، په دې ډیر الله خوشحالیږي. وی بیا مې دین رستو تپوسو که د الله محبوبه ورپسې د دې دوو خبرو نه رستو بیا کم عبادت ډیر افضل دی. وی پیغمبر علیہ السلام راتو فرمایل چې د دین رستو بیا د جهاد عظیم عبادت دا ډیر زیات افضل او ډیر زیات بهتر او غوره دی.
او په دې ترتیب باندې پیغمبر علیه السلام دا ارشاد فرمایلی دی اولنې په خپل وخت باندې مونځ کول، نمبر 2 د خپل مور پلار حق ادا کول، حسن سلوک کول، نمبر 3 چې کله د اسلام د سربلندۍ خبره راشي نو بیا جهاد فی سبیل الله کول. نو په دې کې اولنې مونځ دی چې بر وخت وشي، نمبر 2 د والدینو حقوق ادا کول، او بیا په 3 نمبر کې د جهاد ذکر کړی دی. ګوره جهاد یو عظیم عبادت ته بنده د خپل کور د خپل بچو مخته اون ګوري، خپل فکر اون کی د آخرت د پاره لګیای او د دین اسلام د سربلندۍ په نیت باندې جهاد کوي، په خپل سر باندې نوی پروا نه کړي، په خپل وینو په خپل بدن باندې د ترس ناراضي د جهاد فی سبیل الله کوي. خو پیغمبر علیه السلام عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما او فرمایل چې د ټولو نه زیات افضل عبادت هغه د خپل مور پلار خدمت کول دي، بیا پس د دین د جهاد درجه ده. نو په دې کې اشاره دی طرف ته وشوه چې مونږ او تاسو د مونځ به ډېر خیال ساتو چې مونږ نه مونځ ضایع نشي، مونځ رانه قضا نشي، مونځ رانه خراب نشي، او ورسره چې مونږ او تاسو دا فکر وکړو چې مونږ د والدینو څومره حق ادا کړی دی او څومره خیال نه دی ساتلی چې په دې ټولو خبرو زمونږ او ستاسو نظر وي، نو الله رب العالمین به مونږ له د دنیا او د آخرت اجر او ثواب راکوي. د والدینو که دعا وي نو هم فایده مند ده، ټک په ټک لګي، او د والدینو که خیره وي نو هم نقصانی ده او ټک په ټک لګي. نو د والدینو دعا واخلې او د دوی د خیرو نه ځان وساتئ. حضرت موسی علیه السلام یو ځل د الله نه سوال کړی دی، پروردگار په دنیا کې زما مرګري خوشتا، خو په جنت کې به زما څوک ملګری وي، ما ته په دنیا کې د هغه دیدار او ملاقات راکا چې خدای زه جنتی مرګري په دنیا کې ووینم. نو موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین حکم ورک لاړ شه فلانی بازار کې یو قصاب دی، هغه سره ملاقات او که دقه ستا د جنت ملګری دی. موسی علیہ السلام تللی دی او هغه بازار کې کوم نښه پته چې الله ورکړی او په دغه نښه پته تللی دی، او هغه قصاب چې ولید نو زړه خوشحاله شو چې دا زما د جنت ملګری الله ما ته وښو، په دې ډیر خوشحاله، خو په زړه کې یو سوال پیدا شو چې دا زما د جنت ملګری دی، نو داسې څه عمل یې کړی دی چې د دې په وجه باندې دا زما د جنت ملګری دی. نو موسی علیہ السلام اندازه لګوله دکان اړخ ته ولاړ دی او دا قصاب سارو او کتلی چې دی داسې څه عمل کوي چې د هغې په برکت زما ملګری دی. وی موسی علیہ السلام ورته کتل، د سهار نه ماښامه پورې وخت تیر شو، دې قصاب له چې به څوک سودا دپاره راتلل غوښه به یې غشته، نو ده به هر چا له غوښه ورکوله، خو چې کومه ښکلې پسته او سره قطره به راغله خوا کې تیلی پرته وه، هغه تیلی ته به یې ورچوله. موسی علیہ السلام اندازه لګی چې دا قصاب دا ښه غوښه بیلی او په یو تیلی کې چې یو خرڅی یې نه، نو دا ولې؟ نو په دغه تجسس کې دی ناګانه بیا ماښام شو، د قصاب دکان بند کړ. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي وی زه ستا مېلمه کېږم. نو دغه قصاب ورته وایي چې ته خو ډېر نیک بنده ښکارې، نو ته خو زما چې مېلمه شې نو زه به هم باشرفه شم، زه به هم خوشحاله خوش قسمته به یم، راځه ما سره ته مېلمه شه، زه به د خپل شان مطابق مېلمستیا وکړم. دا قصاب تلی دی ځان سره موسی علیہ السلام بوتلی دی، موسی علیہ السلام یې کینولی دی او بیا په کور کې دی قصاب لګیا دی او داسې لرې د چت د برګو نه یو زانګو راځوړنده و، په هغې کې داسې محسوسېده چې یو بوډا بنده دی، که نارینی که زنانی پته نه لګېده، خو یو بوډا بنده پکې ناست دی.
موسی علیہ السلام تماشا کوي دغه بنده د قصاب ورغلی د هغه زانګو لا او په دې زانګو کې چې کم بنده کمزور لاچار پروت دی نو د موسی علیہ السلام تماشا کولا او دغه قصاب لګیا دی او د هغه بنده چې څومره ضرورت هغه ول پورا کړل خوراک کا کې پیوکو بیا لاس لون کو خله ول په پاک کړه مخه صفاک بیا موسی علیہ السلام له دا قصاب راغلی دی او دا قصاب کې ناست موسی علیہ السلام سره خبره اترې کوي نو موسی علیہ السلام ته تپوس کوي دا پزانګو کې څوک پراته دي دا قصاب وته وی چې زما یو بوډه کمزورې مور دا او داغه څوک د خدمت نشته بس زه خدمت کوم نو چرالم نو مور لمه خوراک تیار کړو هغه خوراک مې پیوکو او بیا خلص خاص و کنګالو لمه نو لاسونه مې ولا صفا کړل او خله مې ورله صفا کړل نا قصاب موسی علیہ السلام ته وی دا زما مور د زی ډیر خدمت کوم او وی بیا چې دا مور زی خدمت کوم نو لاس پورته کی دعا راته وکي وی دعا کې عجیب الفاظ دا مور زما د پاره الله نه غواړي موسی علیہ السلام تپوس کوي ستا دا مور تا صدا وکي وی دا مور راته عجیب شان دو کې بچی زما خدمت ته وک الله دې په جنت کې د موسی علیہ السلام سره مرګره کا موسی علیہ السلام و تفورا خوشخبری ورولا او ز موسی علیہ السلام ما او زما د الله سره دا دعا شوی او دا مناجات شوی چې الله ما ته د جنت مرګري په دنیا خاینو تا ته د مور دعا قبول شوی د زید لرا لګلې مزستا د جنت مرګري ما نو که د مور دعا چا سره وي نو دغه بنده خوش قسمت دی د مور پلار نه دی دعا واخلی د والدینو دعا عبس نزیدا خامخا قبلیږي او د مور پلار د خیرو نه ځان ساته غنی د مور پلار خیره چې چا پسې ولګي نو غم ټک پټک قبلیږي مور پلار خیرو نه ځان ساتل پکاري بنی اسرائیلو کې جریج نومي یو بزرگ تیر شوی دی دې ډېر لوی بزرګو یو ځل په عبادت کې مصروف او مانځه ته نیت تړلې دی او د بهر نه د تمور بی आवाज کړي دی چې جریج بچي مال لګراشه د مور وت आवाज کو جریج په مانځه ولاړ دی نه د ولا جواب ورنکو رام نغي ځکه مورست ولاړ دی مور وی جوړ دن جوریج ناست اس فارغ دی او مال ناراضي نو مور پزړه کې معمولی خفغان پیدا شو او بیا आवाज ورک جوریج بچي زما در تهاجت ته مال لګراشه او جوریج مغه په مانزه ولار د چې فارغ شم مور لبور شمه نو مور خفشوي د پدریم زلی بیا आवाज ورکړی دی جوریج بچي لګراشه زما ضرورت دی او پدریم زل چې आवाज ورکړ نو بیا هم جوریج په عبادت کې مصروف دی او پزړه کې داري چې مور आवाजونه کوي چې کله فارغ شم ور بشم التمور بهر سهن کړه او جوریج بچي په عبادت دننه کمره کې ولاړ دی نو مور ته پته نه لګي چې دا زوی ولی आवाज نه راکې حالان کې زوی بي ګونو خدا مور خفه شو د زوی د حال نه خبر نه او د زوی نه ګیلمن شو چې دا جوړ اس به سمال आवाज نه راکې نافرمانی کوي نو دا مور غصه شو یا خفه شو او دې بچی ته د غصه یا د خفغان نه خیره کړی دا ای جوریج بچی چې زما نمنه خدای دې د ډمو د خندا کا خیره یو توکړه یو سور وځي تیر شوي یو جینې وا داغه بغیر د نکاح او بغیر د واده ماشوم پیدا شو په بده او په غلطه طریقه چې ماشوم پیدا شو نو د دې جینې نه خلکو تپوس کو وای دا ماشوم د کم زین راوړو د خځ خپل چې کم دوست او آشناو هغه نه خو یریده که زه دوست خیمه او خپل د ماشوم اصل پلار خیمه نو بیا خو می خیر نشته بیا به می وجنی نه خځ نه چا تپوس کوي دا ماشوم د کم زین نه راوړی دی ندی جینې وتوی وی دا د جوریج پیر صاحب زوی دی
دا د جریج بچی دی نه چې دا خبره خلکو اورېدلې ده په معاشره کې خو هر قسمه خلک نه یا خو د جریج بزرګۍ چرچه وه د هغه د نیکنامۍ چرچې وې او یا چې دا خبره د دې ښځې د خولې نه واورېده نو په دې باندې خلک په غصه شو په غضب شو او خلک منتشر شو راپاڅېدل را بیدار شو او د جریج بزرگ د کور مخې ته ټول راټول شوي دي او بادشاه هم راغلی دی دلې دا ټوله خلوت خانه نړولې ده او دې را روان کړی دی مخې ول تور کړی دی او دې د دې خلکو منځ کې روان کړی دی او دا आवाज خلک لګی وایي چې څوک د بزرګۍ جامه واغوندي او بیا دننه دا کار کوي نو د هغه دپاره به دا سزای چې مخ به ول تورو نو دې بزرگ یو خوا بل خوا کتل نو کله به خندل او کله به سترګوله اوښ کې رالی کله به وجړل نو بیا د خلکو ته تپوس کو چې جریجه چې ته وې چې دا زمانه دی نو د سم پلار خپل پلار څوک دی نو جریج بزرگ ته وفرمایل چې د دې ماشوم نه تپوس کې دی به خپل پلار په خپله وښی وایي چې دا خبره د جریج د خولې نه وته نو خلکو پسې نورم لاسونه پړقول وی ګوره د یرې د وجې نه اوسې خبرې هم ګډې وډې شوې ماشوم د پرون پیدا شوی دی او نن وی چې دی به خبرې وکړي د دومره د 2 ورځو ماشوم هم لا خبرې کوي وی جریج ورته وی که هر څه خو تاسو د دې ماشوم نه تپوس وکړئ دی به راته پلار وښیي یو بنده په ټوکو ټوکو کې اسې د خندا لپاره مسخره کوله او د ماشوم ته आवाज وکړي بچی ته ووایه ته د چا زوی پلار دې څوک دی وی ماشوم د مور په غېږ کې کېناستو او ورته وی چې په فلاني ځنګل کې یو شپون دی ګډې چیلی سړی زما د مور هغه سره تعلق و په دغې تعلق په نتیجه کې زه پیدا شوم وی چې دا خبره وکړه نو ټول خلک حیران او خپیمانه شو چې دا خو مونږ انتهایی غټه غلطي کړې ده چې په یو عظیم شخصیت باندې یو عظیم بزرگ باندې مونږ د بد عملی تهمت او الزام لګولی دی د دې بزرگ د صفای او د برات دپاره خو دغېږي د 2 ورځو ماشوم صفای بیان کړله نو دا خو واقعي چې مونږ نه غلطي شوې ده د خلکو ته احساس وشو وی بیا د دې جریج نه د بعضې خلکو تپوس کو چې دا ته په دې لار روان وي او تا له مخ تور کړی او خلکو لاسونه د پسې پړقول او خنداګانې کولې نو تا به کله خندل او کله به خفه شوې دا ولې وایي خفه په دې شومه چې دا کم خلک راپسې خاندي نو زه د دوی د خندا شوم نو زه په خپله بېعزتۍ باندې خفه یم او وی دا تا به خندل ولې وی خندل مې په دی چې د الله قدرت ته حیران یم د مور خیره د خولې نه راووته سمدستي راپسې لګېدلې ده او زه همغسې څنګه چې هغې ویلي دي چې د ډمو د خندا شي نو دا د ډمانو د خندا شوم نو ګوره د مور پلار دعا دام سمدستی لګیږي او د مور پلار خیرې نه ځان ساته دام سمدستی لګیږي الله پاک دې د هر چا د والدینو په دعاګانو کې حصه وکړي او د مور پلار د نافرمانۍ نه دې ټول الله رب العالمین او ساتي مور پلار یو داسې عظیم نعمت دی چې دا نعمت یو ځل بنده ته ملاویږي بیا بیا نه وي که بنده نه مور پلار لاړل نو دا به محروم پاتې شي د دې وجې نه د مور پلار ډېر قدر کول پکار دی او د مور پلار نه دعا اخیستل پکار دی پیغمبر علیه السلام له یو صحابي راغلی دی او تپوس یې کړی د الله محبوبه زما ډېر خواهش دی چې زه جهاد له لاړ شمه پیغمبر علیہ السلام و ته فرمای وی ته د څه دپاره جهاد لځې دا صحابي و ته فرمای وی زما د ثواب مقصد دی چې زه ډېر ثواب وګټم او ډېر ثواب په جهاد کې ملاویږي چې مرګ د شهادت وي یا واپس غازی شم او راشم نو دې باندې به ډېر ثواب ملو شي نو زه د ثواب د حصول دپاره جهاد لتلل غواړم ډېر خواهش مې دی
پیغمبر علیہ السلام و ته فرمایي وی واقعي کستا خواهش وي او پدې کې مقصد د ثواب حصول وي نو بیا که مور پلار د ژوندي وي نو د دوی خدمت وکا د دې مور پلار په خدمت کولو باندې د جهاد نزیات ثواب به الله درکي بیا حضور علیہ السلام فرمائی وی د مور پلار مخت په کتلو باندې د قبول شوی حج او د قبول شوی عمره ثواب ملاویږي نو چې مور پلار د چاوي نو د دوی مخت صرف په کتو باندې هم الله رب العالمین قبول شوی حج او قبول شوی عمره ثواب ورکي د مور پلار ډیر خیال ساتل پکار دي او د دوی د او د خفغان نزان او ساته چرته مور پلار در پسې اونزي د خلینا د دوی د خلینا خیره در پسې اونزي غنی نه به سر لګي نه به تندې لګي چا چې د مور پلار خیره اغشته دا څوک چې د مور پلار خیرو وخل دي نو هغه خلک نه کامیاب شوي دي او نه په دنیا کې کامیاب شي بلکې د هر ګناه نتیجه دی چې بنده په آخرت کې عذاب کې مبتلا خو صرف د مور پلار نافرمانی دا داسې یو جرم دی داسې یو خطا ده داسې یو ګناه ده چې د دې ګناه سلا په دنیا کې ملاویږي او آخرت کې بیا یقیني وي یو نوجوان دی هغه د خپل پلار نه تنگ شوی دی او دا اراده یې وکړله چې زه خو به د دې پلار نه ځان خلاصوم خو په څه طریقه ځان خلاص کم دغه نوجوان سوچ کړی دی چې دا پلار به په اوږه کما او د غر هغه څوکې ته به وخېجم او دا هغه ځای نه به یې راخلاص کما چې د غر د څوکې نه راخطا شي او لاندې ویښله پر غړېدو رسي نو دی به مړ شي او ما نه به یې څوک تپوس وکړي خو زما پلار دی او پخپله مې سنبال کړو نو زما د تپوس کولو څوک دی چې دی نوجوان د خپل بوډا پلار را پشا کو او د غر څوکې ته ورسو نو پلار پوه شو او د بچی ته आवाज وکړ چې بچیا ته ما د غر څوکې ته خېجې او ما غورځې او ما وجنې خو مهرباني وکړه ما داسې مه وجنه دا کم څوکې نه چې مې د غر د سره مې راخطا کې نو د دې ځای نه ما خپل پلار نه دی خطا کړی د دې نه لږ هغه اخوا غرو هغې ته ختلو ما د دې نه اوچتې او د هغې نه مې خپل پلار راخطا کړی دی نو که ته داسې کې نو لاړ شه او زما د پلار سره چې ما کوم رویه کړی او د هغې انتقام ما نه اخلي نو لاړ شم د هغه غر نه مې راواچو کم نه چې ما خپل پلار راچولی دی دغه بچی احساس وسره دماغ وی کار وکړه چې دا د سره سکوما نو دا خو د خپل پلار سره کړي ځکه د سره کیږي خو دا د سره چې ما سو وکړل زما بچي بم راغټ چې همداسې به ما سره کوي نو بل ورځ به زمام دا انجام او ما سره بم داسې کیږي لہذا پلار یې واپس په اوږه د غر نه راکوز کو کور ته بوته خپلې بیبي ته حواله کوي د ده به پال پرهیز د ده به خیال ساتي د ده به خدمت کې او د ده نه به دعا اخلي او د پلار د غر نه د راچولو سلسله به بنده کو ځکه زما پلار خپل پلار د غره راچولی دی زما بچی به ما د غره راچي دغه بچی به هغه د غره راچي سلسله به روانه وي نو په دنیا کې چا چې مور پلار سره سینګه وکړل هم هغسې به ورسره کېږي نو د مور پلار سره ښکلي سلوک او د مور پلار نه دعا اخیستل پکار دی الله پاک دې د والدینو قدر زمونږ او ستاسو په زړونو کې راولي د مور پلار نافرمانه نه دم الله او ساتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دین او دنیا کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے